نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې شیز باره کې څه فرمایلی دا کم شیز چې راوتلی نن سبا چې کوم دی غټه واړه په داسې ډیپریشن بیمارۍ کې مبتلا شو چې ستاسو را روان نسل چې کوم دی هغې به هم په دغه بیمارۍ کې چې کوم دی اخته کېږي او هغه څه شی دی جي هغه دغه یو گیم دی چې تاسو په سکرین باندې ښکاري هم چې دا ماشومانو او غټو چې کوم دی لاس کې دی غالبا چې 1960 یا 70 کې چې کوم دی دا ایجاد شوی دی چې کوم ملک دا ایجاد کړی نو هغه ملک باندې بیا څه هغه ملک والا دوباره دا بند کړی بیا پس جرمانه هم ایښې وه چېرې که دا شی چې ایجاد کړی څه مسایل به راغلي دغې وجې نه هغه شی بند کړو خو دا شی چې کوم دی پاکستان ته راغلو ډېر په تیزۍ باندې چلیږي غټ واړه ماشومان ټول په دې څه دي مصروفه دي حالانکې موږ او تاسو یې د تسبو په ځای جي څه وکړل د تسبو په ځای به اوس هغه ټکا کوو صحیح ده جي په کار خو دا به دې تسبو نه دې ټک ویستی خو ته به اوس هغه شي نه ټک وباسې اوس ګوره نبي علیه السلام دې باره کې څه فرمایي صحیح ده جي نبي علیه الصلوۃ والسلام د دې شیز باره کې څه فرمایلي دا کم شیز چې راوتلی ګور نبي علیه السلام ما 1400 کاله زمانې مخکې دا خبره کړې ده نبي علیه السلام یو صحابي وکتو هغه چې کوم دی په ګوتو باندې کاڼي ویشتل نبي علیه السلام ورته نه خو په دې کاڼي باندې چې کوم دی ته جهاد کولی شي نه ټریلینګ دی دا مه کوه بلکې نبی علیه السلام ورته هغه شی کوه چې هغه ستا بدن دپاره ښایي لکه سړی منډه ووایي اس پیله چې کوم دی پاس په منډه ووایي صحیح ده جي یا لامبو زده کړي صحیح ده دې مرکه دو کې په دې اجر دی نو که ته کاڼي ولې مثال یا دا ټکټکا کې نبي علیه السلام دې نه منع کړې ده ځکه نبي علیه السلام د کاڼو ویشتو نه منع کړې وه چې په دې څه نه کېږي په دې خو نبي علیه السلام که دې وخت کې ویل دې نه خو به سر کې منع کړې ټول وخت ضایع شو ماشومان په مدرسو کې طالبان ده په کالجونو کې هلکان ده واړه خو پرېږدي بوډاګان او زړې ځوانې هم په دې شي راوړي د الله په ذات قسم چې مخکې خو لړو وه لړو مزدارې خلکو کم از کم چې لږ یې پرېغوسته اوس دې شي ته لاس واچولو د غرض مې دا دی دا وخت ډېر قیمتي دی صحیح ده جي د وخت قدر وکئ دې شي نه چې کوم دی توجه کټ کوئ بلکې الله له ورکئ ځان له آخرت ښایسته کوئ ځکه دا زندگی نه ده دا روانه ده که ته په ټک ټکاره تېرې او که ته په دې باندې ټکاره تېرې خوښه ستا ده الله تعالی عقل او بصیرت درکړی د سترګې درکړي که ته په دې ښه کې او که بد کې ستا اجر که نیکي دې وکړه اجر دی که نقصان دی وکړو ستا دپاره جهنم دی الله رب العزت دې موږ تاسو د جهنم نه لرې دور وساتي کوم ملګري چې دا عمل کوي نو ټول ملګري چې دا غلط کار دی د دې پته چې کوم دی یو سبحان الله ورځ کې یو تر سبحان الله وایه خدا شی انشاءالله چې دا پیغام کم ملګرو باندې زما دا خبرې اثر وکړي دا خپله واورئ نور ملګرو سره ثواب پرې شیر کړئ ځکه چې دې بیمارۍ نه مسلمانان الله راوباسي الله رب العزت دې کم مسلمانان په دغه بیمارۍ کې ګیري دغه شیز کې الله یې ترې وباسي او الله یې توفیق د نیکۍ ورکړي والله یې د قرآن توفیق ورکړي ځکه نبی علیه السلام وایي چې قیامت پر ورځ به خلک ړانده راپاڅېږي هغه خلک چې قرآن یې راغستی ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا او ځکه قرآن کې الله فرمایي ان ربک لبالمرصاد اے مسلمانه وای اے زما بنده الله وای زه تا داسې ګورم که نه چې څه ورانې کې ګناه کې لکه څرنګه چې ښکار نه دی جي یو سړی دی ښکار کوي که نه هغه ولي مثال طور باندې یو ښکاري لګیا یو ښکار کوي څنګه چې هغه ښکار در نه خطا کېږي الله وایي دې نه 100% دې نه باندې زه تا ګورم ته څه کې ښه کې وکړه نو الله دې وکړي چې موږ تاسو قرآن سره مینه محبت پیدا کړو دې ګندګۍ نه دا مسلمانان دي الله واړئ دا ویډیو خپله وګورئ عمل پرې وکړئ ملګرو سره شیر کړئ الله رب العزت دې زموږ ستاسو هر یو منټ هر سیکنډ هر یو وخت دا قیمتي کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین